د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نصیحت. وهب بن منبیه رحمت الله علیه فرمایي چې د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ د سترګو ظاهري نظر ختم شو، نو ما هغه خانه کعبې ته بوتلو. هلته چې ورسېدو د یوې ګڼې نه څه د جګړې اواز راتلو. ما ته یې وفرمایل چې ما دغې ګڼې طرف ته بوځه. ما هلته بوتلو، رسېدو سره یې سلام وکړو. هغې خلکو د کېناستو درخواست وکړو، دوی انکار وکړو. ویې فرمایل چې تاسو ته معلومه نه ده چې د الله تعالی د خاصو بندګانو ډله هغه خلک دي چې د هغې ویره هغې خاموشه کړي. دې حال دا دی چې نه هغې عاجزه دي او نه ګونګیان، بلکې فصیح زبانه خلک دي، ویونکي دي، پوه دي، خو د الله تعالی د لویۍ ذکر د هغې عقلونه حیران کړي دي، او د هغې وجې نه د هغې زړونه مات وي او ژبې یې خاموشه وي. او کله چې په دې حالت هغې ته پوهوالی حاصل شي، نو بیا په نیک کارونو کې جلدي کوي. نو تاسو خلک د هغې نه ولې لرې شوئ؟ وهب رحمت الله علیه فرمایي چې دې نه پس ما دوه سړي هم یو ځای جمع ونه لیدل. فایده کې لیکي حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ به د الله تعالی د یرې نه دومره ژړل چې په مخ یې هر وخت اوښکې بهېدو سره دوه نښې د نالو په شان جوړې شوې وې. پورتنۍ کیسه کې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په نیک کارونو د اختمام یوه اسانه نسخه وښودله. د الله د عظمت او د هغه د لویۍ سوچ دې وکړای شي. دې نه پس هر قسمه نیک عمل اسان دی، خو بیا هغه یقیناً د اخلاص نه ډک وي. د شپې ورځې 24 ګنټو کې که چېرې لږ شان وخت هم موږ خلک د دې سوچ دپاره وباسو، نو څه ګرانه ده.